دنن یوسل او 2 کاله مخکې یعنی 102 د 400 د اتمانزو په خوره یو ځوان سړی را پاسې چې پلارې د 400 ډیر لوی خانو خدای ولا مال حال ور کړو خدای ولا خروز ور کړو خدای ولا جیداد ور کړو خدای ولا عزت ور کړو خدای ولا نوم ور کړو هغه ځوان چې خپل ځان ته او خپل خاندان ته قتل او بیا هغه انسان غیر چاپیره د پښتنو ته قتل نو هغه د خپل کام او د خپل وطن د پاره پړ کې ډیر لوی درد لرو فکرمند په دیو چې هغه وخت د هغه کام تقسیمو فکرمند په دیو چې هغه وخت په پښتنو هغه وخت په وړو خبرو یو بل سره جګړې کول اختلافات دیو فکرمند په دیو چې هغه وخت د پښتنو بچی د تعلیم نه محروم وو فکرمند په دیو چې د هغه قوم د انګريز په غلامۍ کې ګیرو نو هغه انسان هغه وخت سوچ وکړ د نن نسل کاله مخکې چې زه خو خیم مال خو خدای هر څه راکړي دي او زما قام محروم دي زما په ژوند کې څه کمی نشته خو زما د قام په ژوند کې تکلیفات دي مسلې دي مشکلات دي نو هغه انسان هغه وخت فیصله کوي چې زبا د الله د رضا لپاره د خپل قام خدمت کوم د الله د رضا لپاره به د الله د مخلوق خدمت کوم د پښتنو بچو لپاره د علم او د تعلیم رڼا ورکوم د جهالت د تورې تیارې به ختموم پښتنو کې چې کوم اختلافات دي هغه اختلافات به ختموم پښتنو کې به اتفاق راولم پښتون چې د کومې غلامۍ له لاسه په تکلیف کې دی پښتون به د دې غلامۍ نه آزادوم او د دې لپاره هغه راپاسېد نو هغه نورو مالدارو سره جرګه ونه کړه هغه نورو شتمنو سره جرګه ونه کړه هغه نوابانو سره جرګه ونه کړه هغه لویو خانانو سره جرګه ونه کړه هغه لویو افسرانو سره جرګه ونه کړه هغه جرنیلانو سره جرګه ونه کړه هغه پښتون کام سره عام ولس سره جرګه وکړه دا د جرګو په نتیجه کې هغه پښتانه متفق کړل او بیا یو داسې وخت راغی مشرانو ته پته ده خدای ظلمو ته کشرانو ته ویم چې د انګريز د غلامۍ نه مونږ خدای خلاص د انګريز د غلامۍ نه مونږ خدای خلاص کړو او د انګريز د بقایا جاتو په غلامۍ کې بیا ګیر شو زمونږ مشرانو ډېرې سختې برداشت کړي دي دا د خپلو ځوانانو د خپلو بچو ته ویم چې لږ په د خپل کلي کې زړو سپینګیرو سره کښېنئ او تپوس دې وکړئ چې خدای خدمتګارو د باچا خان بابا په وخت او د ولی خان بابا په وخت کې څومره لوی قربانۍ ورکړي د جیلونو د خلکو جنازې پورته کړي دي د ټکر شهیدان د کسخانه شهیدان د تخیلو شهیدان د بابړې شهیدان بېشماره شهیدان یوازې باچا خان بابا 30 کاله جیل تیر کړی دی شکر الحمدلله چې موږ د باچا خان بابا پیروکار شکر الحمدلله چې موږ د یو داسې انسان پیروکار یو چې هغه خپل غرض او خپل لالچ نه کړي هغه خپل ځان او خپل ذات ته نه کړي هغه خپل فائدې ته نه کړي هغه ټول عمر د کام خبره کړي دا هغه ټول عمر د کام د پاره جنگېدل دي هغه ځان د پاره سن دي وخت او کله نه سوچ کوم کدا چې د انګريز په وخت کې عمران خان پیدا وي نو چې بیا بلاسو چې بیا به څه جوړېدل ځکه چې یا خلکو چې اغي 30 کاله جیل تیرو او یا نن داسې لیډران دي چې 2 شپې په جیل کې نشي تیرولی یا داسې خلک وو دي اوس هم شته زه اوس هم د عوامي نیشنل پارټۍ په کارکنانو او په مشرانو فخر کوم ځکه چې د ځان نه خوږ بل څه شي نشته د دې وطن دپاره د امن دپاره د استحکام دپاره د سلامتیا دپاره د روښانه مستقبل دپاره اوس هم د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو کارکنانو او ملګرو د بارودو د ګولو د بمونو او د خودکش حملو مقابلې کړي دي خو میدان نه دی پرېښی نه دی پرېښی میدان او بیا داسې خلک هم شته چې 15 کاله حکومتونه یې کړي دي د دې صوبې په ټولو نه لویه کرسۍ پاتې شوي دي او چې لږ دباو پرې راغی نو ټرک بیا سلو چې څنګه یې مشري داسې به ملګري هم دي الله تعالی انصاف دی دا چې عمران خان له د پرویز خټک او د سپین دادا په شانتي وزیران چیف منسټران ورکړو په دې صوبه دا د الله انصاف دی چې د ولس په ووټ راځي او د ولس په مرسته حکومت ته ځي نو هغه به بیا داسې وي لکه ستاسو پارټي او د هغې وزیر اعلی به بیا د پرویز خټک په شانتي وي د هغې وزیر اعلی به بیا ستاسو د وزیر اعلی په شانتي وي او چې د شجاع پاشا په ووټ راځي د جنرال ظهیر الاسلام په ووټ راځي او د جنرال فیض حمید په ووټ باندې راځي نو بیا به وزیر اعظم د عمران په شانتي او وزیر اعلی بیا د پرویز خټک او د محمود خان په شانتي وي هغې خو خپل انجام ته ورسېدل او رسي به ما سره فکر د هغه خلکو دی چې څوک په حقیقت کې په دې ګناه کې شریک نو ما سره فکر د هغه خلکو دی چې چا ډېر په صداقت او په روغ نیت د هغې په هغه دروغو یقین کړی دی او هغې سره ملګرتیا کړې ده
زه فکرمند د هغې خلکو دپاره یم، د هغه بچو دپاره یم چې هغه دي د پروپاګنډې او د دروغو په بنیاد ګمراه کړي دي، غلط کړي دي، د پښتنو وجود یې تقسیم کړی دی. زه نن دا نه ویم چې کوم کسان ګناهګار او قصوروار دي د دې قام د دې خاورې سره ظلم کړی دی، بې انصافي یې کړې ده، زه دا نه ویم چې راځئ په هغې جرګه وکړئ. نه، زه دا ویم چې دا کومې بېلارې کړي وو راځئ چې په هغې جرګه وکړو، راځئ چې پښتانه یې وکړو. څنګه چې د دې چت لاندې نن دا پښتانه یو دي، څنګه چې نن په دې میدان کې دا پښتانه یو دي، راځئ چې کلي په کلي جرګې وکړو، دغه شانتې په هر میدان کې پښتانه یو وکړو. دې صوبه کې 9 کاله دې ته حکومت میلاو شو او 4 کاله بیا په مرکز کې د دې حکومت و. 2008 کې چې کله عوامي نیشنل پارټي الیکشن ته لاړه او د الیکشن نتیجه رااله، غالبا هغه وخت په دې صوبایي حلقه غنیداد خان صوبایي سیټ ته ولاړو، خواجه محمد خان غالبا چې قومي سیټ ته ولاړو. الیکشن نتیجه چې رااله مشرانو او ملګرو، دا خبره زه دې پورې راته کوم چې څوک په اخلاص څه حاصلول غواړي نو د هغې لارې څوک نشي نیولی. زمونږ په قومي اسمبلی کې 10 ممبرانو د زنانو نه علاوه، مخصوص سیټونو نه علاوه 2008 کې، او تاسو وګورئ چې هغه 10 ممبرانو موږ له څومره توره وکړه. هغه 10 ممبران که د عمران خان غوندې د خلکو ممبرانو نو بیا به د دې کارکردګي دا نه وه، خو هغه 10 ممبران چې وو هغه د اسفندیار خان په مشرۍ کې په هغه اسمبلی کې ناست. نو وګورئ د هغې کردار ته 10 کسانو، خو زمونږ نومو شمال مغربي سرحدي صوبه 10 کسانو څه توره وکړه چې NWF یې ختمه کړه او پښتنو له پښتونخوا وګټله، خپل شناخت یې وله وګټله. زمونږ بې شماره محکمې او د هغې اختیار او د هغې وسایل دا اسلام آباد سره و، مرکز سره و، د دې اختیار مرکز سره و، اسلام آباد سره و. 10 ممبرانو ته وګورئ، د 10 ممبرانو د کوششونو په نتیجه کې 18م ترمیم منظور شو، آئین کې ترمیم وشو او ترمیم د دې لپاره وشو چې په 1973 کې کوم اختیار صوبو ته وعده شوی وه چې دا به وله ورکو او نه یې ورکړې. 10 ممبرانو د عوامي نیشنل پارټۍ دا ګټه وکړه چې هغه اختیار یې اول اخر خپلې صوبې ته خپلو پښتنو له راوړه. دې خلکو د کام دپاره نه بلکې د ځان دپاره اسانه کړې وه. دا چې کوم رخصت شو، زه چې په حکومت کې وم دلته حمایت خان د یونیورسټو ذکر وکړ، زموږ چې حکومت جوړ شو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ نه مخکې سلسله روانه وه. ستاسو به یاد شي په ډېرو علاقو کې وړې ماشومانې خپلو سکولونو ته نشي تللی، چې چېرته به ماشومانو همت کو هغې به د ورځې سکول ته لاړل، د شپې به دغه خلک رالل، هغه سکولونه به یې تباه و برباد کړل. تاسو به اورېدلي چې دلته سکول تباه شو، دلته سکول تباه شو. پښتانه د تعلیم نه محرومه ساتل او هغه وخت زمونږ دپاره ډېره اسانه وه چې ما ورته ویلي و چې یاره زما خو دړه سره زما رورې راځه چې څومره سکولونه تباه کوې تباه کوه، چې د چا بچي مړه کوې مړه کوه، چې څه دې خوښوي هغه کوه، خو ته په ما به لګه او زه به په تا نه لګم. ما به خپل ځان هم بچ کړی و، ما به خپل سیاست هم بچ کړی و، ما به خپله پارټي هم بچ کړې وه. مونږ ته به خیر و، دا سره پاسه 1000 شهیدان بنو، دا حملې به نه وې، دا خطرې به نه وې، دا مشکلات بنو، خو مونږ خو مقابله وکړه او په هر میدان هم مقابله وکړه. ما ته د ما د بچو پرایمري سکول بندو، پرایمري سکول هم ورته کولاو پرېښوده، بلکې چې زما بچو ته په کوم ځای کې د یونیورسټۍ دروازې بندې وې په هغه ځای کې مو ته د یونیورسټو دروازې کولاو کړې. زما بچو باندې سکولونه بندول، موږ خپلو بچو ته د نوې کالجونو دروازې کولاو. موږ د قام دپاره وجنګېدو، موږ ظالم ته ظالم ووایو او د ظالم مخالفت هم وکړو. دا تپوس زه د عمران خان نم کوم او دا زه د جنرال فیض حمید نم کوم چې کومو خلکو د بې ګناه خلکو وینه توی کړې وه، چې کومو خلکو دلته کې د پښتنو وینه توی کړې وه، چې کومو خلکو زما په پولیس حملې کړې وې، چې کومو خلکو په فوج په ایکسي او په عام ولس حملې کړې وې، چې چا زما ځوانان قتل کړي، چې چا زما د سپین ږیرو بې عزتۍ کړې وې، چې چا زما په وطن اور لګولی و، او موږ د خپل کام سره په شریکه د هغې مخنیوي او د هغې مقابله وکړه او د ډېره حده پورې هغې موږ نه میدان نه بار کړل، هغې موږ مجبوره کړل چې هغې د میدان نه بار شي. تاسو په کوم دلیل، په کوم منطق او په کوم مقصد دا خلک موږ پسې واپس راوستل؟ تاسو چې دا کومې جرګې کولې او کوم خلک هم واپس راوستل، دا هم په کوم مقصد راوستل؟ دې کې د قام څه خیر و؟ دې کې قام ته څه فایده میلاو شوه؟ دا ورته میلاو شو قام ته چې نن هره ورځ یوه نه یوه واقعه کېږي، هره ورځ نن بیا د پښتنو وینه تویږي، بیا تباهي او بربادي ده. د دې لپاره دې راوستل چې ته په کولاو مټ خپل سیاست وکړې او زموږ غوندې خلک چې کوم دي هغې سیاست ونه کړي شي. د دې لپاره دې راوستل چې تا ته لاره کولوي او زما پې لار بنده کړې. د دې لپاره دې راوستل چې ته کولاو ګرځې
او زه زما ملګري د بارودو مقابله کوو. د دې لپاره دې راوستل چې تا ته په الیکشن کې یو ځل بیا میدان کولای. د دې لپاره دې دوباره د شرګردو سره روغه وکړه چې ته بیا وزیر اعظم شوې. د دې لپاره دې باجوا سره دښمني او فیض حمید سره دوستي وکړه چې ته بیا وزیر اعظم شوې. نو ګوره د الله انصاف ته تا د قوم سره بد کول، تا د ظالم ملګرتیا کوله، نن د بالټې په سر ایښې دي او کور په کور او کلي په کلي رسوا ګرځې. تا د دې وزیر اعظم او د دې کرسۍ لپاره سازش کو. نن د الله انصاف ته وګوره. نن کېدی شي داسې وخت راشي چې د خپل اعمالو په وجه باندې ته د الیکشن کولو اهل هم پاتې نشي. تا نورو ته بېایمانه وې او په خپله د نه ګړی هم پاتې نشي. تا نورو باندې د کرونو الزام لګو، خپله د ملک ریاض نه اربونه واغشتل. تا به د نورو د خلکو د کرپشن او د کمیشن خبرې کولې او په خپله د په پنجاب کې فراګوګي کوی نیولې وه چې هغې به د عثمان بزدار په ذریعه باندې رشوت اخیسته او هغه رشوت پیسې به بنیګاله ته راتلې. تا پارټي وچلوله، په تا ثابت شو چې په هغې کې د هندوانو چنده راغلې ده، په هغې کې د یهودو چنده راغلې ده. ته د قام بچو ته وې هغې ګمراه کې چې ورشئ فوج سره جنګ وکړې. د غریب بچي ته وې فوج سره جنګ وکړه او خپل دواړه زامن دې د ګولډ سمث په کور کې په لندن کې کېنولي دي. دا منافقت نه شو نو څه شو؟ دا د قوم سره دښمني نه شوه نو څه شوه؟ نو ځکه مشرانو او ملګرو، ځکه اوس بیا وخت راغی. ټول عمر په پښتنو ګورې تجربې شوي دي. بانګونه وایي پام کوئ چې ګورې بله تجربه رمانې ونشي. خپل اتحاد به برقرار ساتو. دا میدان به انشاءالله جوړو. د سرې جنډې او د دې تحریک وجود به مضبوطو او دا میدان به جوړو او دا میدان به ګټو انشاءالله.